د تحصیل مندن په لرې پرتې پسمانده او غریزي علاقې لانګو امازی په 1 کیلومتر پی سی سی روډ د سابقه ایم این ای شیر اکبر خان د فند نه کار روان دی. د 1 کروڑ 6 لکه روپو په لاګت د روان ترقیاتي کار نگرانۍ ته ولاړ د لانګو کلي کسان کونسلر وی سی کنډرکټۍ منیر خان، زکات چیرمین عباس خان، احتشام خان او نصیب زاده ووی چې دا روډ د امازو پسمانده علاقه د ډبان اختر په سایډ د تحصیل خودوخیل سره لینک کوي. وایي چې د امازو د نورو روډونو په شان دا روډ هم کچه دی چې له وجې د مقامي اولس سره میلمنو سیلانیانو ته تکلیف وي. هغوی ووی چې د دې روډ د کچوالي په وجه مقامي آبادۍ ته د مریض غم ښادۍ او د ضرورت د سامان وړو راوړو کې ستونزې پیښې دي. هغوی زیاته کړه چې موږ ایم این ای شیر اکبر خان ته درخواست وکړو او موږ له دا روډ منظور کو چې کار پرې روان دی او ډیر زر به مکمل شي. هغوی ووی چې د 1 کیلومتر روډ جوړېدو سره به د عوامو په مشکلاتو کې کمی راشي او زموږ تمه ده چې شیر اکبر خان به د پاتې روډ هم موږ له جوړوي. مشران ووی چې کونړګرۍ نه ډبان اختر پورې روډ پوخ شي نو د امازو خلکو ته به تحصیل خودوخیل او ضلع ثوابۍ ته تګ راتګ اسان شي. هغوی ووی چې موږ د بجلی په فیډر کولو هم د شیر اکبر خان شکریا ادا کوو چې ورسره موږ د کم ولټیج نه خلاص شو. احتشام به اداره ته ووایه دا روډ د کم ځای نه کم ځای پورې پخېږي، 100 کیلومتره دی او 100 کې پخېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی، خپل ټایم پر الله کو یو جهان مننه. او دا چې دا مونږ له 1 کیلومتر دی شیر اکبر خان کې او دا د پریوال د پرش نه والا زمونږ د ډبان اختر برابر پرش دی هغې پورې. احتشام به اداره ته ووایه دا روډ چې کچه دی نو د علاقې خلکو ته او د بار نه چې کوم خلک راځي نه هغوی ته به څه مشکلات وو؟ بس مشکلات خو دا دی چې دا کچه دی دا هغه د نګرۍ نه شروع شوی دی، دا ټول کچه روډ دی که نه. زمونږ که مریض وي نو هغه هم ډېر په بدل وي او که نور داسې څه غم ښادي هر څه چې وي نو میلمنو ته هم مشکل وي، بارۍ خلکو ته هم مشکل وي. موږ ته خو مشکلات دي موږ خو د دې ځای خلک یو. نو دا لاره کچه ده او دا دلته چا داسې ترقیاتي کار اړو کړی نه دی. دا صرف شیر اکبر خان دی چې زمونږ په امازو کې کم ترقیاتي کار وي نو هغه موږ له دا ایم این ای سیف کړی دی که هغه هرې پارټۍ کې چې لکه دا اوس د ډبان اختر نه تر کنګلۍ پورې روډ چې کړلی 105 کروڑ روپۍ ورکړي ورکړلي نو کچه یې اوس ویاست که نه اوس پې هم شاول لګیا دی. دغسې که د باغونو ته وګورو موږ بره نو هغې له 200 کروڑ روپۍ ورکړې، زموږ دې روډ له 1 کروڑ 6 لک روپۍ راکړې. دغسې د چې کم ترقیاتي کار کېږي دا صرف د شیر اکبر خان په مشرۍ کې کېږي او د شیر اکبر خان موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو، ډېر زیات مشکور یو. دغسې په دې کې زموږ چې کوم نور ملګري کبیر خان یا کوکا ماما پکې دی پکې ډېر غټه خپل بھرپور کوشش کړی دی. خو زموږ د ټولو مشرانو پکې شکریا ادا کوو او ټولو مننه کوو ځکه چې زموږ هلته کوم ترقیاتي کار کېږي نو دوی موږ له کړی دی. احتشام به اداره ته ووایه دا روډ چې د هغه لانګو ته را جدا شوی دی نو دا په بره کم خوا تللی کم ځای لینک کی او آبادي پې څومره ده؟ ښه جي آبادي خو پې تقریبا 2044 څخه څومره ده اندازې مطابق او روډ خو چې دی دا ډبان اختر ته هغسې کنګلی خو داخل ته دا هغې سره ټچ شوی دی، بالکل لینک شوی ته رسېدلی دی ثوابۍ ته لکه. که چېرې دا روډ پوخ شي نو تاسو ته به ثوابۍ ته یا خودوخیل ته تګ راتګ اسان شي؟ بیا موږ ته به ډېر زیات اسانه راشي ځکه چې دا موږ چې کتن داسې ځو نو خانان ته داسې به چمله موږ چورلو که نه جي نو دلته دا موږ په 2 غنټو کې چینګلی توتالی ته موږ رسېدی شو چې دا در موږ ته لکه کچه دی اوس په 2 غنټو کې ځو نو چې پخه شي نو بیا خو به یو نیمه غنټه وبې لګي. عباس به اداره ته ووایه دا روډ چې کچه دی د هغه لانګو روډ ته چې را جدا شي د ډبان اختره پورې دا کچه روډ دی نو تاسو ته به څه مشکلات دي او چې پوخ شي نو اساني به ته څه راشي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرسٹ اف آل خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او په دومره مشکلات کې او په دې تنګ لنډ ټایم کې موږ له تاسو ته ټایم راکړو، ستاسو یو جهان مننه. او بله تاسو د روډ خبره وکړم، د روډ خو داسې خبره ده چې لار تقریبا تر بازاره پورې هم د نیمې غنټې نه ده خو چې داسې کچه نو تقریبا مریض ته هم تکلیف دی، موږ ته هم تکلیف وي، مطلب چې عوام کم راځي یا میلمانه راځي ټوریزم راځي د هغې دپاره هم تکلیف ډېر زیات دی. نو لار خو تقریبا د 15 منټو هم نه ده خو چې کچه ده د هغې د وجې د غنټو لار ده او مریض ته هم تکلیف دی، موږ ته هم تکلیف دی، ګاډي به هم خراب شو د خلکو د دې د وجې نوې ګاډي هم نشي راوستې په بره تکلیف ډېر زیات دی. اواز به چې پخه شي نو اسانتیا به راشي خلکو ته؟ ډېره زیاته به راشي جي، ډېر بالکل انشاءالله. لکه تقریبا تاسو ته ما ووایي چې بازاره پورې د 10-15 منټو لار نه ده که نه جي نو اساني خو به ډېره زیاته راشي، عوامو ته به ریلیف میلاو شي ډېر زیات.
بس دا 1 کیلومتر د لا ایم ان ای شیر اکبر خان منظور کړی دی نور څه مطالبه کوي دا ټول روډ د پوخ کې اسانتیا به پې راشي ته یاره تمه ورته لرو انشاءالله ولې نه او تمه ورته لرو دلته زموږ چې کوم ایم ان ای صاحب دی ایم پی ای صاحب دی هغې تقریبا دلته 15 کاله پاتې شو خو داسې ترقیاتي کار تر اوسه پورې هغې نه کړی دی او یقین به هم نه راځي چې وشي تر اوسه پورې خو نه دی شوی دا تقریبا د دې روډ 30-40 کال وشو لکه تر اوسه پورې به دې داسې پوخ کار چا نه دی کړی اوسه پورې کچه دی لکه